زه یو وخت کې شیرګړ ته تللی وم. هلته کې یوه مدرسه کې دستاربندي وه او یو عالم خبره کوله. دلته زمونږ سره یو طالب علم و. هغه طالب علم د باجوړ اوسېدونکی و. د شپې په هغه طالب علم باندې درد راغی او د شپې چې کوم دی نو طالب علم وفات شو. هغه دور کې ټلیفونونه نه و، موبایل یې نه وی. موږ د خط په ذریعې سره د هغه والدین چې کوم دی نو آګاه کړل، خبرې وکړل. خط موږ ولیږه، خط په 4-5 ورځو کې رسی. بیا به د باجوړ نه د هغه والدین چې کوم دی نو راځي. ټلیفونونه او موبایل دور نه و. تر هغې پورې د ماشوم لاش خرابېږي. موږ خښ کو، دلته دفن یې وکړو. موږ وې ځه دلته طالب علمۍ کې ورله مرګ راغی، د شهید درجې چې کوم دی نو ومونده. روایت کې راځي دغه شانتې چې کوم دی نو دلته موږ دفن کو. د الله په لاره کې مدرسې ته راغلی او دفن شو. کله چې سور دې پس والدین خبر شل، د خط په ذریعې سره رالل. هغه عالم وی کله چې والدین رالل، خلکو ورته وی چې دا د دې ځای نه موړه، د ده لاش په ډزېدلی، د ده لاش په ختم شوی. مور و پلار وی موږ به یې ډوکې بوجۍ کې راغونډ کو، موږ به یې ویسو د خاورې په هغې سلي باندې به زموږ زړه ته سکون رسي. ځکه موږ د کوم ځای یو، طالب علم زموږ بچی به کوم ځای ښخ شوی. کله چې هغو قبر کولاو کو، هغه عالم خبره کوله په الله قسم کله چې تی لاش لر کو، د هغه د مخ نه کفن بالکل لر شوی دی. لکه چې سړی ودی د هغه د خپې د کټې ګوتې نه د ګلاب یو بوټی را خور شوی دی. د ده یوې سپېږمۍ ته ګل نیولی، د بلې کټې ګوتې نه داسې د ګلاب یو بوټی راغلی، سینه باندې خور شوی دی. بلې سپېږمۍ ته چې کوم دی نو ګل نیولی. موږ ورته وی والدینو ته اوس دا ماشوم چې کوم دی نو وړی، موږ یې بالکل چې کوم دی نو نه وړو. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. دا قبر یا د جنت د باغونو نه یو باغ دی، یا د جهنم د کندو نه یو کند را. پته ولګېده هغه طالب علم سره هغه وفادار کتاب هلته هم وفا وکړه. د هغه جسم یې خرابېدو له ور نه کړ، د هغه جسم یې چې کوم دی نو خوشبویانه عطرونو کې وساتو، ګلابونو کې وساتو. پته ولګېده قرآن هغه ملګری دی، دنیا کې هم در سره دی، قبر کې هم در سره دی، آخرت کې هم در سره دی. داسې وفادار ملګری نن موږ ته موقع او بیا قرآن داسې کتاب دی. قرآن داسې کتاب دی ته کتل عبادت، درې خیال کول عبادت، درې تلاوت چې کوم دی نو عبادت، دا زده کول عبادت. او په ټولو کې اهم کار دغه دی کوم چې تاسو شروع کړی، د قرآن ترجمه زده کول. د قرآن مثال داسې دی، زمونږ خلک مخکې مسافرو کې به و، ټلیفونونو دور نه و، موبایل نه وی، خلکو به کیسټ یو بل ته لیږلې. دغه شان د خطوطو په ذریعې سره به یې د یو بل سره رابطې کولې، خطونه به یې لیږل. د قرآن مثال داسې دی، ستا یو ورور دی یا پلار دی یا تره دی، سعودي عرب کې دی، د هغه ځای نه یو خط راغی، کراچۍ کې دی، یو خط یې راولېږه. خط چې تا ته څنګه میلاو شو، د انسان څومره بېقراره چې تر څو پورې دا خط نه کتلی. انسان ته تر هغه وخته پورې سکون نه راځي. که دی په خپله باندې تعلیم یافته وي، دی زر خط کولاو کی، دی بیا لاره نه ګوري، په لار روانې خو خط ګوري. دی چې کوم ځای کې میلاو شوی او ګټ ته کښېني چېره زما د پلار یا رور یا د تره به څه لیکلي. که دی چېرته پرې خط باندې په خپله نه پوهېږي، دی فوراً ځان تعلیم یافته کس ته رسوي، یاره ما ته دا لږ پړاو کا، زما د رور پلار پرې خط کې ما ته څه ویلي دي چې زه هغه کار وکړم، زه یې د څه نه منع کړی یم چې زه منع شم. همدغه شانتې د رب د طرفه تا ته دا پیغام چې کوم دی نو قرآن راغلی دی. اوس که موږ دا قرآن روالو، موږ وایو قرآن ستا سره مې شک دی، موږ د دې نه کڅوړې تاو کړې، موږ د کافرو ګولې پرې کې کېښودې، موږ په هغه کڅوړو باندې عطر ولګول، موږ یې کولاو نه په خپله پې نه پوهېږو، موږ عالم ته یې مخکې نه ږدو. زما رب د طرفه ما ته پیغام راغلی، ما ته رب بار بار وایي یا ایها الذین آمنو، د مؤمن په لفظ سره ما ته خطاب کوي، ما ته وایي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. الله ما ته چې کوم دی نو آواز کوي، ما ته مولوي صاحب دا قرآن لږ پړاو کا، د دې ترجمه راته وکړه. زما رب ما ته څه پیغام را لېږلی، ما ته یې د څه حکم کړی زه هغه کوم، د څه نه منع کړی زه د هغې نه منع شم. که چېرته یو بېوقوفه د خپل رور یا پلار خط راوالي، هغې باندې عطر ولګوي، دی بشترو کې خفیه کېري، دی په صندوق کې خفیه کېري، میاشت کې یو پیره را پورته کوي، سینې سره یې لګوي، سترګو سره یې لګوي. دا خط چې کوم دی نو ښکلی دا د چا دی؟ دا مې د رور یا د پلار خط دی، صحیح پکې لیکلي، په دې خو نه یم خبر، دا خو مې چاته نه دی ښولی، دې کې څه لیکلي؟ دنیا به وایي بېوقوفه، یوازې ښکلولو خو کار نه کوي،
کیږي د رب پیغام قرآن راغله مسلمان یوازې خپلولو کار نه کیږي یوازې چې کوم دی قسم خوړلو د پاره د ځمکې د فیصلو د پاره الله نور علیګلې که خپل پوهیږي قرآن کولاو کا کنه علم تکینا زما رب ما ته څه پیغام را لېږلی په هغې زه عمل وکم اوس عمل خو به تعالی کې په ترجمه یې پوه شي که نه په مقصد یې چې کوم دی نه پوه شي نه چې مقصد باندې نه پوهېږي عمل به پرې باندې څه وکړي او دا خبره ذهن کې یاد ساتئ انسان به د ګناه نه اله منع کېږي انسان به نیک اعمال اله کوي چې کله د الله یره پر انسان باندې غالب شي توجه سره زه خبره مختصرا ختمومه انسان به نیک اعمال اله کوي انسان به د ګناه نه اله منع کېږي چې د الله یره پر انسان باندې غالب شي د الله یره په څه باندې ذهن ته راځي زړه ته د الله یره به څنګه راځي چې د الله د یرې د وجې نه ته نیک اعمال چې کوم دی نو شروع کې بد اعمال چې کوم دی نو دا پرېږدې دا صرف او صرف د الله په یره باندې انسان په سر باندې فلس ودروه دی چې ګناه کوي دی بیا هم کولی شي خو که د انسان په ذهن باندې د الله یره مسلط وه د نیمې شپې دی چې کوم دی د الله تعالی خلاف ورزي نشي کولی خوشي ځنګل کې د الله خلاف ورزي نشي کولی نبی علیه الصلاة والسلام صحابي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سفر باندې روان دی ځنګل کې چې کوم دی عمر فاروق روان دی لباس بالکل ادنا دی جسم ته چې کوم دی جامو ته ټوکړې لګېدلې دي خوا کې چې کوم دی یو ځنګل کې روان دی یو ګډبره یو شپنکیری ګړي سره بزی چې کوم دی نو سره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وي یاره زه یو مسافر یم وږی شویم مال لږ پی چې کوم دی نو د بزو نه ولوشه هغه ورته میلمه ډېر ښکلی سړی ستا نه د یو مسلې تپوس کومه یو سړی دی بزي د هغه خپلې نه دي هغه په کرایه باندې او مزدورۍ باندې بزي ساتي که دته یو میلمه ووایي ما له د دې بزو نه پی ولوشه زه وږی شویم د دغې کس دپاره دا جایز دي عمر فاروق ورته وي ولې دا بزي ستا نه دی وي نه دا زما د یو بل مالک دي زه یې په کرایه باندې سرومه عمر فاروق ورته وي چې بزي ستا نه دي عمر فاروق د دې امتحان علي سړی خو ډېر زیات متقي دی خوشي ځنګل کې د الله نه دومره یریږي عمر فاروق په هغه باندې امتحان کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې داسې کار وکړه ځوانه یو بزه لنګه په ما راخرڅه کړه زه پرې لاره باندې ځم مسافر یم زه به دې پیل وشمه ودرومه خورم به کله چې کلي ته ورسېږم بزه به ځان له ذبح کړم که مالک تپوس کول دا خوشې ځنګل دی دې ځنګل کې چې کوم دی نو شرمخان بزې ماتوي مالک ته بانه وکړه زما نه شرمخ چې کوم دی نو بزه ماته کړې د بزو ډېرې ډانچې دي د بلې بزې ډانچه ورته وښیه چې دا یې ډانچه د شرمخ ماته کړې ده ځکه ستا مالک خو ستا نه خبرېږي عمر رضی الله تعالی عنہ په ځوان باندې چې کوم دی امتحان کوي هغه ځوان چې کوم دی عمر فاروق ته ګوري میلمه ماته ډېر ساده ښکاره شوی که زما مالک نه خبرېږي د مالک خو زما ستا خبرې هم اوري زما دوکم چې کوم دی نو اینې زه به قطعا دا کار ونه کړم عمر فاروق هغه ځوان په ملا باندې وډبو په الله قسم په دنیا باندې ستا غونته ځوانان یې الله به قیامت نه راولي د الله نه داسې یېرېده ځوان خوشې ځنګل به دا الله یره چې په انسان باندې او ګناه طرف ترې نزي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شپې په خپل دور خلافت کې راسي چکرې لګئی چې چاته خو تکلیف نه لري سحر د پښمنې ټیم د یو کور کې یو زنانه او لوري دا یو بل سره لګیاري مور ورته وی لوري داسې کار وکړه مخکې به 100 روپۍ زیات کول زمونږ د کور اخراجات په پوره کول نن چې کوم دی نو غوا پۍ کم کړي دي ته بور واچوه هغې ورته وی چې مور عجیبه ښځه د الله تعالی پرې باندې ناراضه کېږي نبي علیه الصلاة والسلام منع کړې ده امیر المؤمنین چې کوم دی نو منع کړې ده مور ورته وی دا خو نیمه شپه ده سحر سار ټیم دی دا راته وایه امیر المؤمنین خو به ودی هغه ماشوم ورته مور ډېره ساده ښځه معلومه شوي که امیر المؤمنین ودی د هغه امیر خو لا تاخذو سنة ولا نوم الله له خو خوب نه ورځي شاته چې کوم دی دروازې نه حضرت ابوبکر صدیق چې کوم دی نو ولاړ دی مور او لور داسې مسکور کوي سحر چې کله حضرت ابوبکر صدیق خپلو زامنو ته وی داسې یو زنانه ده داسې پاک دامنه جنې مې لیدلي تاسو سره نکاح کول غواړم یو زوی ته یې په نکاح کړه هغه زنانه نه چې کوم دی الله تعالی لوی لوی هستۍ پیدا کړې دا ولې ما یې که نیمه شپه ده د الله یره پرې انسان باندې د الله د یرې د وجې نه دی د الله نافرماني نه کوي که خوشې ځنګلي دی نافرماني نه کوي کله چې د الله یره نه وه رڼا ورځ د خلکو د مخکې به ته جرمونه کوې خلک په ستا نه اډو خبرېږي نه اوس دا پته چې د الله دا یره به راځي څنګه د الله یره به په دې باندې راځي چې تا قرآن د ترجمې سره وي
دا الله عظمت زړه ته کوز شو چې عظمت زړه ته کوز شو تا رب وپېژن چې رب څومره لوی قادر ذات دی څومره طاقتور ذات دی تا ته قرآن چې کوم دی د رب په ربوبیت باندې دلایل وي د الله په عظمت او بړایي درته دلایل وي تا رب وپېژند کله چې الله وپېژن او معرفت حاصل کړه د هغې نه پس یره زړه ته راله کله چې یره راله د انسان د اندامونو نه خود به خود نیک کارونه صادر شي او د بدو نه منع شي